نو دا قضیه شرطیه متصله چې کومه ده دا ځان له په دوه قسمه ده. قضیه شرطیه متصله لزومیه، قضیه شرطیه متصله اتفاقیه، دا دوه قسمه دي، لزومیه اتفاقیه. اوس دا قضیه شرطیه متصله لزومیه دي ته وایي چې د مقدم او د تالی په مابین کې داسې تعلق وي، داسې لزوم وي، کو مقدم موجود شي تالی به خامخا موجود کیږي، ځکه دواړو یو بل سره ډیر قوي تعلق دی. نو دا یو موجود کېدو سره دویم به خامخا موجود وي. نو دې ته ویل کېږي قضیه شرطیه متصله لزومیه. د دې مثال چې کم صاحب د کتاب ورکړی دی، ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. نو ګوره چې نور راختلی وي ورځ به خامخا موجود وي. عموما داسې نور راختلی وي ورځ به خامخا موجود وي. نو الشمس طالعه منلو سره سره بس فورا د سره لل دا ورځ موجود کېدل رال. نو دې ته وی قضیه شرطیه متصله لزومیه. او یو د قضیه شرطیه متصله اتفاقیه چې د مقدم او د تالی په مابین کې دا قسم لزوم او تعلق نه بلکې اتفاقی مقدم او تالی جمع شوي. د دې مثال داسې دی، صاحب د کتاب وی ان کان انسان حیوانا فالحجر ليس بحيوان، ان کان زید انسانا فالحجر ليس بحيوان. کو چرته زید انسان وی نو حجر به حیوان نوی. خوشوي نو ګوره زید د پاره کو انسانیت ثابت کو نو وی حجر به حیوان نه. نو څه مطلب کو زید د پاره مونږ انسانیت ثابت نه کو نو حجر به حیوان شي څه نه، بیا هم نه. نو دلته دا د زید موجود کېدل، د زید انسان کېدل او د حجر نه حیوانیت نفي کېدل، دا دواړه چیزونه اتفاقی جمع شوي دي، د دې په مابین کې هیڅ قسم تعلق نشته. صحیح شو؟ دې ته ویل کېږي قضیه شرطیه متصله اتفاقیه. یو بل مثال سره ځان پوه کا. ظاهری طور سره کوم وګورو نو بعضی چیزونه په بعضو باندې مونږ موقوف ګڼو، کو دا کار نه شوی دام نه کیږي، مونږ وایو کو دا اوشو نو دا بم اوشي. بعضی سیزونه مونږ په بعضو باندې موقوف ګڼو او بعضی داسې کارونه دي چې دا هغه کارونه مونږ د چند صفاتو باندې موقوف ګڼو، کو دا صفت پکې رالو نو دا حکم بوي، کو دا صفت را نه لو نو دا حکم بني. دا زمونږ په عام عرف کې مثال سره ځان پوي کا. مونږ وایو پانی پینے سے پیاس کا دور ہونا، پیاس دور ہوتا ہے، کو بد اس کلی تند بد ماتشي. نو ګوره د تند ماتېدو دپاره مونږه عام طور سره سویو چې بی اوبه اسکا، نو د تند ماتېدل موقوف کړي دی په اوبه اسکلو باندې. دک شان چې روټۍ د اوخوړه نو لوګه به د ختم شي، نو دا لوګه ختمېدل موقوف کړي دی په روټۍ خوړلو سره. عموما داسې دي. نو بعض کارونه مونږ داسې ګڼو چې د یو کار کېدل په بل کار کېدو باندې مونږ موقوف ګڼو، او بعض کارونه داسې دي چې د هغې هغه په بعضو صفتونو سره مو داسې لازم ګرځولي دي چې هغه خو د یو بل نه جدا کېږي نه، او بعض داسې کارونه دي چې هغه د یو بل نه جدا کېدي هم شي. صحیح شو؟ لکه د هغې مثال لته درکما، اگر آگ گرم ہے تو پانی سرد ہے، کو اور گرم وی نو اوبو به یخی وی. نو اوبو یخواله دا د ور د ګرموالي دلیل خو نه دی، ور خو په هر صورت ګرم وی، نو دا کم شرط چې مونږ ولګولو کو ور ګرم وی نو اوبو به یخی، نو اوبم ګرمي کېدی شي کنه. یعنی دا دوه ټکي اتفاقی جمع شوي دي، د یو په بل باندې لزوم نشته. کوبو مثلا کوور ګرم وي نسه معنا چې اوبه بس په هر حالت کې یخي وي، ګرمې نشي کېدی شي کنه. نو ګوره د یو سمج په بل موقوف نه دی. نو د اولنې قسمه حالاتو ته ویل کېږي لزومیه، چې د یو کار په بل باندې موږ موقوف ګڼو دې ته لزوم وي، تعلق ته.
او د ما بل صورت کې چې د یو کار په بل باندې لازم نه ګڼو د یو بل نه بغیرم کې دي شي دې ته څه ویل لکه اتفاقیه. عمدک کشان قضیه شرطیه منفصلا په دوه قسمه ده، یو توی عنادیه بل توی اتفاقیه. قضیه شرطیه منفصله عنادیه دي توی چې د مقدم او د تالی په مابین کې ذاتی اختلافات وي، د دې ذات تقاضا کوي چې مونږ به په یو ځای کې نه جمع کیږو، دې ته ذاتی اختلاف وي. د عناد وی دې ته چې اختلاف وي، ضد وي، د دې دوانو ضد وي په یو ځای کې نه جمع کیږي مقدم او تالی. لکه د دې مثال هذا العدد اما زوج او فرد، دا عدد یا به جفت وي یا به طاق وي، نو یو عدد جفت او طاق نشي کېدی او داسې هم نشي کېدی چې نه دی جفت وي او نه دی طاق وي. نو چې جفت والی ثابت شو طاق نفي، چې طاق ثابت شو جفت نفي، نو د جفت او طاق په خپل منځ کې جدایي ده، خو ذاتی جدایي ده، دواړه په یو سیس کې نشي جمع کېدی. قرآن عظیم الشان کې مثال شته، ای یشاء یرحمکم او ای یشاء یعذبکم، کو الله غواړي رحم به در باندې وکړي، کو الله غواړي عذاب به درکړي. نو د رحم او د عذاب په خپل منځ کې جدایي ده ذاتی، چې رحم وشو نو بیا په عذاب نه کیږي، او کو عذاب ورکړل شو نو بیا په دغه وخت کې په رحم نه کیږي. نو دا قضیه شرطیه منفصله عنادیه. فالمثال مشته قرآن عظیم الشان کې اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القى. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې جادوګرانو د مصر ویلو یا خو ته خپل عصا لړ کړه او یا به مونږ اولنی شو په خپلو پړو او عصاګانو لړ کولو کې. نو دلته ګوره د موسی علیہ السلام عصا لړ کول اخو به طور معجزه او د دې جادوګرانو چې کوم خپل پړی او عصاګانې لړکولو اب تور جادو. نو د دوانو په مابین کې معجزه او جادو جدا جدا سیز دي، یعنی دا یو نشي کېدی. کو معجزه موجود شي نو جادوګری بني، او بیا د هغې جادوګری چې دغه شوه جادوګری نو دغه ته بیا معجزه نه ویل کېږي. نو جدا جدا سیزونه دي، دوانه یو ځای کېدی نشي. نو د دې په مابین کې عناد دی، عناد. معجزه جادو نشي کېدی، جادو معجزه نشي کېدی. خجی دا عنادیه شو. یو شرطیه منفصله اتفاقیه ده چې د مقدم او د تالی په مابین کې ذاتی اختلاف نه، بلکې دا اختلاف صرف په جمله کې اتفاقی طور سره راغلی، نور ذاتی اختلاف نه. مثلا یو کس ته زید دی، زید نو زید حافظ قرآن دی خو کاتب نه دی، یعنی لیکل نشي کولی او نور حافظ قرآن دی. نو زه د سویل شمه چې زید اما حافظ او کاتب، زید خو یا حافظ دی یا کاتب دی. نو ګوره حافظ کېدل پکې موجود دی کنه، خو کتابت نشي کولی، لیکل نشي کولی، نو کاتبیت ته کتابت ته نفي شو. او کو بالفرض یو سړی کاتب وی حافظ نه، نو زه ویلی شم چې عمرو اما کاتب او حافظ. نو چې کتابت موجود شو نو حفظ او حافظ کېدل د بخبل نه شو. خو دا دوس د داسې صفتونه دي، دا حفظ او دا کتابت، چې دا دوانه جمع کیدی هم شي په یو سړی کې. لکه یو سړی حافظ قرآن هم دی او یو سړی لیکل هم کولی شي، نو د تداویل شي چې دا فلانه حافظ هم دی او کاتب هم دی. نو د حفظ او د کتابت په مابین کې هیڅ قسم ذاتی اختلاف نشته، دا صرف به د جمله کې اتفاقی اختلاف جمع کولو راوستو د لپاره جمع شوي دي. پوه شوې لکه د دې مثال هم قرآن عظیم الشان کې شته. قالوا ساحر او مجنون، کفار بویل نعوذ بالله انبیاء متعلق چې دا ساحر دی یا مجنون دی. نو بعضو کفارو بسویل چې دا ساحر دی، دغه کفارو با په بل وخت ویل چې دا مجنون دی. نو ګوره د کفارو د ځوان مطابق د دوی ګمان دا چې دا نبی ساحر هم دی مجنون هم دی، نعوذ بالله. یعنی سحر اور لیونتوب په یو کس کې جمع کیدی شي، چې لیونی هم وي جادوګر هم وي. صحیح شو.